عمر رضی الله تعالی عنہ راغی یا رسول الله ما تا سره محبت دی ته ما ته ګرانی خپل مور او پلار نه هم راته ګرانی خپلو بچو نه هم راته ګرانی خو د خپل ځان نه نبي کریم صلی الله علیه وسلم ته وفرمایل عمر فلا اذن اوسم ته داسې نه کنایاتو کې ورته بیا وفرمایل یا رسول الله اوس ته ما ته د خپل مور پلار نه د خپل اولاد نه او د خپل ځان نه زیات محبوب نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته فرمایل اذن یا عمر اوس ای عمر اوس د ایمان کمال ته ورسې دا د صحابه کرامو الفاظ هغه د دې محبت الفاظ د دې محبت تقاضا یې کوله چې یو صحابي به نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره کله خبره کوله نو د خبرې د کولو نه یا د تپوس د کولو نه مخکې به ورته څه فرمایل بأبي أنت وأمي يا رسول الله خپل تپوس نه مخکې خپلې مسلې نه مخکې دا الفاظ به ورته ویل بأبي أنت وأمي يا رسول الله زما پلار او زما مور دواړه دې په تا باندې قرباني یا رسول الله دا به ورته ویل نو وروسته به یې خپل خبره وکړه دا د محبت اظهار دا محبت چې کله نی بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ایمان نفي کړې ده لکه ایمان دا هغه قوت دی چې دا د انسان د الله ولی جوړوي د الله دوست یې جوړوي یو سړی هغه پورې د الله ولی نشي کېدی څو پورې چې د سره ایمان ني ایمان ورسره او د ایمان نفس څو پورې چې د سره تقوا ني دی ولی نشي کېدی لکه د ولی تعریف په قرآن کې الله پاک په دې دوه خبرو کړ سوره یونس کې الله فرمایي الا ان اولیاء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون خبردار یعنی دا خبره غور سره واورئ الله فرمایي چې د الله اولیاء چې دي د الله دوستان په دوی باندې به یره ني او دوی به غمجن ني کوم څه چې مخکې ته نفاتې دي د هغې به غم ني د راروان مستقبل وخت کې به د دوی خوف او یره ني الله فرمایي اولیاء الله څوک دي د الله ولیان څوک دي الله یې په خپله تعریف کړ د دې تعریف نه د پاسه بل تعریف د ولی دا نشي کېدی الله فرمایلی الذين آمنوا وكانوا يتقون الله ولی دا هغه کس دی کومو خلکو چې ایمان راوړي او دوی د الله نه یریږي وکانو یتقون الله نه یریږي تقوا دا ورفکي ایمان د الله په ذات باندې مکمل یقین او اعتماد ته وایي د الله په ذات باندې د الله په صفاتو باندې د الله په ذات باندې د دې خبرې یقین چې زما رب الله دی د ده نه سوا زما بل رب نشته